المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دې موضوع پر روح باندې مونږ پوه شو نو دا د کامیابی بنیاد دی او کو د دې مطابق مونږ خپل لارې سمې کړې او د خپل سوچ او فکر زاویې مو جوړې کړې نو دا د کامیابی بنیاد دی. د بندګي رب قرآني مفهوم څه دی؟ اولنۍ خبره دا ده چې زمونږ حیثیت په دې کائناتو کې څه دی. نو تاسو ټولو ته به هغه مکالمه یادوي کم چې الله رب العالمین کړي وه د فرشتو سره انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په دې ځمکه باندې خپل خلیفه جوړوم، خپل نائب جوړوم، خپل نماینده جوړوم. او د خلیفه په دې لفظ کې په خپله باندې دا معنی پرته وه چې د ده سره به د ارادې او د اختیار ازادي وي. په دې وجه فرشتو په دې باندې د تعجب اظهار وکړو. خو الله رب العالمین ورته ووایي چې دا کوم سکیم زما مخې ته دی د هغې په ټول تفصیلاتو باندې تاسو نه پوهیږئ. او کله چې هغه سکیم ورته واضح کو نو فرشتو بیا ووایي چې الله پاکه ته پوهیږې او مونږ نه پوهیږو. نو د انسان حیثیت د هغې وخت نه خلیفة الله فی الارض دی، په ځمکه باندې د الله خلیفه، په ځمکه باندې د الله ترجمان، په ځمکه باندې د الله نماینده. او په نور لفظونو کې الله رب العالمین چې دا انسان پیدا کړی دی نو الله پاک غواړي چې دې په خپل آزادانه مرضی باندې زما عبادت وکړي. په سوره زاریات کې دا خبره واضح ده او دا آیات په تاسو ټولو اورېدلي وي، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما دا انسانان او پیریان صرف د خپل بندګۍ دپاره پیدا کړي. زه د دوی نه د رزق تمه لرم او نه د دې خبرې چې موږ له به خوراک راکوي. الله پاک رزاق دی، د ټول مخلوقاتو ته رزق الله رب العالمین ورکوي او د ډېر لوی طاقت خاوند دی الله رب العالمین. نو زمونږ د وجود مقصد دا د الله رب العالمین بندگی ده. بیا د پیغمبرانو د دعوت مرکزی نقطه، د هغې نیوکلیس، د هغې کلیدي نقطه هغه دا وه چې خلک د الله رب العالمین بندګۍ طرف ته راشي. ګوره د نوح علیه السلام دعوت تاسو ته یاد دی، هغه خپل قام ته څه ویلي وو؟ یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای قامه د الله بندګي عبادت په محبت باندې کې د هغې یو ظاهر شکل هم دی خو په هغې کې به د محبت روح لازمي طور موجود وي. کو د محبت روح تا لر کو نو د عبادت روح ختمیږي. په دې وجه زکات به جرمانه نه ګڼئ، زکات به ټیکس نه ګڼئ، زکات به په تریو تندي باندې نه ورکې بلکې د الله شکر به ادا کې او په ډېر روڼ تندي باندې او په خوشحاله زړه باندې به انسان له زکات ورکې. داسې دا ټول عبادتونه که د چا سره نیکي کې، ګوره قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو د انسانانو سره نیکی کوئ نو هم دا د الله د محبت په بنیاد باندې وکوئ. ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. د الله په محبت کې دا جنت والا خلق یتیمانو ته، مسکینانو ته او قیدیانو ته روټۍ ورکوي. خو کومه خبره کوي د دوی د زړه آواز څه دی؟ انما نطعمکم لوجه الله. دا کار ګورئ د الله د رضا دپاره کوو. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ستاسو نه بدل غواړو نه شکریا. شکریا څونه معمولی لفظ دی، تھینک یو، ډېره مننه، مهرباني. دومره خیال به هم په زړه کې نه راولئ، دومره به فنا فی الله، دومره به الله رب العالمین محبت ته په خپل زړه کې ځای ورکې او دا به راسخ کې. نو دا عبادت دی. نو ټول عبادتونه په هغې کې به پستي وي، په هغې کې به عجز هم وي، په هغې کې به ضلالت هم وي، د الله مخې ته به عجز او انکساري هم وي او په هغې کې به د الله محبت هم په خپل پرفیکټ فارم کې موجود وي. نو د دغې نه به عبادت جوړیږي. بیا ګوره دعا ته هم الله رب العالمین عبادت وی. ولې ورته عبادت وی؟
د هغې وجه دا ده چې په دعا کې تا لاس الله ته پورته کړی وي، خپل پستی منئ، خپل بېبسي منئ، خپل محتاجي منئ، خپل کمزوري منئ او د الله طاقت منئ، د الله ټولواکي منئ، د الله زورواکي منئ. الله آل پاورفل دی، الله پاک آل مایټی دی، الله معز دی، عزت ورکوونکی دی، الله مذل دی، ذلت ورکوونکی دی، الله مجیر دی، پناه ورکوونکی دی، الله مجیب دی، جواب ورکوونکی دی، الله سمیع دی، اوریدونکی دی، الله علیم دی، لیدونکی دی، الله حافظ دی، راښکته کوونکی دی، الله رافع دی، چوتونکی دی، الله نافع دی، انسانانو ته که فایده رسولی شي الله رسولی شي، الله ضار دی، که انسانانو ته نقصان رسولی شي الله رب العالمین رسولی شي، الله قوي دی، الله قدیر دی، الله مقتدر دی. دا ټول صفتونه د الله مونږ الله ته واسطه کوو او د هغې په بنیاد د الله نه دعا غواړو. نو دا پستی ده، دا عجز دی، دا انکساری ده. په دې وجه دې ته عبادت وایي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الله يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. ستا رب وای ما نغواړی زه به قبلوم، او څوک چې د الله د عبادت نه استکبار کوي، تکبر کوي، دعاګانې نه غواړي، د الله مخې ته خپل حاجتونه نه پیش کوي، د الله رب العالمین مخې ته خپل پستی او خپل بېبسي او خپل کمزوري نه مني، او الله رب العالمین قاضي الحاجات نه مني، نو دا داسې ده چې مونږ به جهنم ته داخلو په رسوایۍ سره، په ناکامۍ سره. نو په دې وجه دعا هم عبادت دی. کله چې د دې روح سره کیږي چې ته پکې عجز او انکساري هم ځان ته مخې ته کې او الله رب العالمین تا ستا مکمل سینسز متوجه وي، نو دا هم عبادت دی. نو دا امام ابن قیم دا تعریف کوي د عبادت. امام ابن تیمیه هغه هم ډېر جامع تعریف کوي او هغه فرمایي چې العبادت اسم جامع. عبادت چې دی دا یو جامع لفظ دی لکل ما یحبه الله ويرضاه، د هر هغه څیز دپاره چې هغه د الله خوښ دی او په هغې الله رضا کیږي، من الاقوال والاعمال ظاهرة و باطنة، د خبرونه او د عمل نه، که هغه ظاهر دی او که هغه باطن دی. نو دغه ټولې خبرې چې کله انکلوډ شي نو الله پسې راضي کیږي. مونږ ټولو ته پته نه ده چې الله کم اسکیم مونږ له رالیږلی د اسلام په صورت کې، په دې باندې الله رب العالمین راضي کیږي. د قرآن غایت خو به تاسو ته یاد وي، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام ما ستاسو دپاره د ژوند د طریقې په طور باندې خوښ کو. نو دا ټول نظام د اسلام د دې مطابق ژوند تیرول دا عبادت دی د الله رب العالمین. اوس زمونږ تصور نیمګړی دی، زمونږ تصور لیمیټډ دی، زمونږ تصور انکمپلیټ دی، زمونږ